وی دا زنانه نیکه بیبي به وه وی هغه ورته چې سړي ده دا څه وی دا چې هغه کومې جینۍ ما خدمت کې لګولې وه او ما وی چې بچې دا چلغوزي سپین کا وی هغې چې به یو چلغوزي سپینو وی اول به یې په یو کرت درود شریف ووی او بیا به پس د هغې نه بعد چې کوم دی یو چلغوزي سپین کو چې ګوره بزرګان راځي د خدای تعالی د دین چوکیداران راځي د قوم معماران راځي د قرآن پاک حافظان راځي عالمان راځي په دین باندې مین خلق راځي نو راشه چې زه پکې خپله وظیفه شامله کړمه او کیدی شي چې د دې چلغوزو برکت خدای تعالی وښیي فرمایي چې په دې باندې په دې چلغوزو باندې د درود شریف وظیفه شوې وه علی تانوي رحمه الله چې حکیم الامت ورته وایي او زمونږ د ټولو په جمع باندې مشر دی فرمایي چې یو ځلې ګوجرانوالې ته راغی ګوجرانواله او چا ورله چې کوم دی دعوت وکړو هلته دا سیټان میټان ډېر زیات دي اوس هم د اوسپنې دا سټیلو کارخانې هلته په زرګونو باندې دي وی چا ورله دعوت وکړو وی چې ویې کتل په دعوت کې د څه قسمه طعامونه دا خلک په استادانو هسې هم ډېر مین وي بچسۍ لیدلي هغوی په دسترخوانونو باندې ښیو وی تانوي صاحب رحمه الله چې داسې نظر واچو داسې نظر چې لکه دا دومره خوراک په یوازې باندې به زه کومه د خدای نصابدارو دا تاسو اسراف کړی دی هغې لږ داسې جلالي طبیعت والم دا دومره خوراک هم تیار کړی دی وی هغه سیټ صاحب ورته چې حضرت صاحب بس تاسو هم تیار کړی دی وی چې زه خو دومره خوراک نه کومه وی داسې وکتلو داسې وکتلو وی چې داسې وکتل یو کټوره پرته وه وی چې دا کټوره راله راوړی وی ورته سړی د کوربه حیران شو چې په دې کټوري وی چې راویې په هغې کې د چلغوزي چکۍ وې چې سپینې شوې وې لیدلې نه وي چې په دې کې څه دي خو دا کټورې راله راوړی وی چې کټورې ورله رانږدې کړو حضرت صاحب روټۍ په دې باندې پرېښود او هغه چلغوزي وی وخوړل وی دا میزبان لاړو کور ته او په کور کې خپلې بیبي ته وایي چې یې ښځې دا څه چلو شو کم میلمه چې موږ د خوراک دپاره راوستی هر څه په ځای باندې پرېښودل یو کټوري وایي بس هغه یې وخوړل او ویل چې بس نور نه خورمه بس زما دپاره دا کافي ده او تانوي رحمه الله خو ولی الله او بزرګ سړی و نو دغه د وظیفې دغه انوارات برکتونه دا هغه په خپلو سترګو باندې محسوس کړل نو ټوله روټۍ یې په ځای باندې پرېښودله او دغه د چلغوزو چې دا کومې چکۍ یې دی یې راوغوستلې او دا یې وخوړلې